مشکلات راځي، مصائب راځي، مختلف قسم حالات راځي او د دې حالاتو د بدلون لپاره الله سبحانه و تعالی دته یو څیز ورکړی دی چې مونږ او تاسو ورته دعا وایو. چې کله انسان په بهترینی طریقې سره د دعا چې کوم آداب دي هغه ملحوظ نظر وساتي او دعا وکي، رب ته توجه وکي، نو الله سبحانه و تعالی د هغه حالات بدلی او دغه دعا چې کومه غوښتي هغه قبلی. قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه و تعالی خطاب کوي، فرمایي کله چې یو بنده دعا غواړي فإني قریب، نو الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي زه نږدې یم، یعنی هغه دعا زه قبلومه، هله نږدې یم چې کله د انسان په توجه سره دعا غوښتي. نو الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي چې تاسو زمانه دعا غواړئ، زمانه سوال کوئ، په ما باندې یقین ساتئ، تاسو ته به چې کوم دی نو نیغه لاره معلوم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء، چې په دنیا کې الله سبحانه و تعالی ته د دعا نه بل یو عزتمن شی نشته دی. بنده چې کله عبادت کوي او د دعا غواړي، رب ته التجا کوي، زاری کوي، جاړي، نو دغه څیز الله سبحانه و تعالی ته ډیر خوښ دی. الله سبحانه و تعالی د دې قدردانی کوي چې انسان غواړي او خالص د الله نه غواړي نو الله یې قبلوي. زمونږ خو معاشره کې رواج دا جوړ شوی دی چې کم ذات ته غوښتو دی هغه مونږ پرېښودی دی، د کم ذات نه چې غوښتل پکار دي هغه مونږ پرېښودی دی او مونږ هغه طرف ته ځو چې کم خلک نشي ورکولی. کومو خلکو ته چې الله د دنیا څه لږه غونته کې حصه ورکړې ده، څه لږه غونته کې مشري ورکړې ده، نو زمونږ ټول تکو دو هغه طرف ته. حالانکه الله سبحانه و تعالی وی زمانه غواړه، زه به ستا دعا قبلوم، زه په دې دعا باندې خوشحالیږم چې څوک یې نه غواړي زمانه نو زه ترې خفه کېږم. نو موږ هغه درونه راټینګ کړي دي چې کوم درونه چاله څه نشي ورکولی او هغوی په خپلو دروازو باندې تالې لګولی دي، هغوی په خپلو دروازو باندې چوکیداران ودرول دي او د رب داسې یوه دروازه ده چې هر وخت انسان ته کولاو د ورځې او د شپې، د لږ څه دپاره او د ډېر څه دپاره، هر قسمه خزانه د دغې رب سره پرته ده. خو مونږ خپل رب پرېښودی دی او هغه کس طرف ته توجه خپله ګرځولې ده چې کوم په غوښتلو باندې خفه کېږي. که په یو ځل باندې چېرته کې ستا نه خفه نه شي، خو که په دویم ځل پسې لاړې نو هغه درد تا ته بني، بیا ستا دپاره تندی د هغه تري وي، وایي مړه دی څه شي له را روان دی، بل څه کار یې پرېښی دی او مستقل خپل عادت جوړ کړی دی، نن دا وکه او سبا دا وکه او بله ورځ دا وکه، نن د ده دا وکه سبا د بل دا وکه. نو الله سبحانه و تعالی داسې یو در دی چې هغه هر وخت کولاو دی، چې کم وخت کې څوک غواړي نو الله سبحانه و تعالی دغه در کولاوي. چې سخت راشي او تکلیف راشي نو تکلیف لري کوونکې، سخت لري کوونکې څوک دی؟ الله. خوشحالي راوستونکې دا څوک دی؟ الله دی. اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله سبحانه و تعالی خلقو ته وینا کوي چې په دنیا کې داسې څوک دی چې ستاسو نه تکلیف لري. یو سړی بې قراره دی، بې چینه دی او د هغه زړه دردمند دی او دی راشي زمانه وغواړي، الله سبحانه و تعالی وایي څوک دی دغه ذات چې د هغه درد لري کی، د هغه غم او د هغه بې قراري لري کی. هغه الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي هغه در چې کوم دی نو زما درد. دا ټول کارونه څوک کوي؟ دا الله سبحانه و تعالی کوي. خو چې څوک یې ترې غواړي او چې څوک یې نه غواړي نو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي
من لم يسأل الله يغضب عليه، الله سبحانه وتعالى په هغه غوسه کیږي، غوسه ولا ورزي. د رب نه چې غواړي نو الله په خوشحالي. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرما چې کله یو انسان د الله سبحانه وتعالی نه غواړي د خپل ګناهونو په حواله سره، د خپل حاجاتو د پوره کېدو په حواله سره رب ته زاری کوي، سوال کوي، نو الله سبحانه وتعالی په دې خبره باندې خوشحاليږي. او الله سبحانه وتعالی وی ګوره دا بنده ما خپل رب غني چې زما یو رب شته دی، دغه رب زما حاجات هم پوره کوي، زما ګناهونه هم بخي، او که زه څه زیاتې وکم نو دغه رب به ماله سزا هم راکوي. نو الله تعالی د انسان په غوښته باندې هغه خوشحالي، نو موږ د الله نه غوښتل پکار. حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایو چې اے خلکو تاسو کله د الله تعالی نه غواړئ نو په یقین سره د الله تعالی نه غوښتنه کوئ. دعا چې کله کوئ نو په داسې یقین سره د الله تعالی نه غواړئ چې الله سبحانه وتعالی به زما دا دعا قبلئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې خلکو تاسو ګوره په شی په دې خبره باندې ان الله تعالی لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، چې بشک الله تعالی د هغه زړه نه ګوره دعا نه قبلئ چې کوم زړه د الله سبحانه وتعالی نه غافلئ او د الله سبحانه وتعالی نه لاپروايي، توجه الله ته نه، د هغه زړه دعا الله سبحانه وتعالی نه قبلئ. زمونږ نن ګوره دا عادت جوړ شوی و یاره دعاګانې غواړم او نه قبلېږي، حالات ډېر سخت راغلي، الله ته مې هم زاري وکړه خو حالات نه بدلیږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې موږ د الله سبحانه وتعالی نه غوښته نه ده کړې. ګوره په حقیقت کې چې کومه طریقه کار پکار دی هغه طریقه کار موږ نه دی کړی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای کله چې یو انسان دعا غواړي نو الله سبحانه وتعالی خوشاله شي، او کله چې دی انسان ته جړا ورشي نو الله سبحانه وتعالی دغه دعا قبول کړي. چې کله یو انسان دعا غواړي او دې حد ته ورسیږي چې هغه په جړا شي، وای د دې مثال داسې دی لکه ماشوم دی خپل مور ته وای چې مال دا پلان کې شی راک، امور ولا نه ورکي، نو چې کله دا په جړا شي دا ماشوم نو د دینه بعد ورته مور زړه نشي ټینګول، خامخا ولا شی ورکي. دغه الله سبحانه وتعالی نو د سو میندو نه زیاته مینه کوي، د یوې مور نه د سو میندو نه زیاته مینه کوي. نو چې کله ورته ته په جړا شي زه ورته په جړا شم نو الله سبحانه وتعالی به رحمیږي که نه به رحمیږي. نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې واعلموا ان الله تعالی لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، چې بشک الله سبحانه وتعالی ګوره د غافل زړه دعا نه قبلې چې لاس دې اوچت کړی دي او په زړه باندې دي توجه نشته دی الله ته، بس صرف د جسم دلته کې دی او نور د توجه دا په یو مارکیټ کې ګرځي، په دکان کې ګرځي، په پیسو کې ګرځي، په پټي او کټي کې ګرځي. نو داسې الله سبحانه وتعالی ګوره دعاګانې نه قبلې. توجه سره د دعا وغوښتله دا څه ضروري هم نه ده چې تا ته به ظاهر مخامخ هغه دعا قبوله ښکاره شي. بعضې وخت کې انسان دعا وغواړي خو په دعا کې ګوره وخت لګي، داسې زر نه قبلېږي. بعضې وخت کې یو انسان د خپل خیر نه نه خبر، یو شی وغواړي الله سبحانه وتعالی ورته شی ورکړي، بعضې وخت کې یو شی وغواړي الله سبحانه وتعالی ورته عزیز نه ورکړي، وخت پکې ولګي. د وخت د لګېدو د څه دپاره؟ دا وخت پکې د دې دپاره ولګي چې الله سبحانه وتعالی د هر څیز په حکمت پوهه دی، وایي لږ انتظار دله پکار دی چې دا شی ورته وروسته میلاو شي د پکې فایده. بعضې وخت کې پکې فایده نه وي نو الله سبحانه وتعالی ورته هغه څیز ورنکي بل شی ولا د هغې په ځای باندې. بعضې وخت کې ورته دواړه څیزونه ورنکي، د دغې دعا په وجه باندې ته الله پاک ضرر لري. نو دعا الله سبحانه وتعالی قبلوي، د الله په نسبت باندې د دعا ډېر لوی حیثیت دی. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي
الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی، مغز د عبادت نچوړ دا دعا ده. نو موږ د خپلو حالاتو د بدلولو لپاره دعا پکار ده. موږ څوک یو، موږ څومره کمزوري یو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غونته کې هستی څومره اوچته هستی ده. د جنگ بدر په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تشریف فرما ده په خپل چبوتره چې د هغې دپاره کوم ځای تیار شوی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای زه لاړم او د رسول الله مبارک خواته کېناستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک اوچت کړي دي، جاړي او دعا کوي، او دومره دعای اوږده وکړه، دومره زاری الله ته وکړه چې د رسول الله مبارک په دې اوږو باندې څادر و، هغه څادر به ترې را پرېوت، بیا به یې را اوچت که، بیا به ترې هغه څادر پرېوت. دومره زاری به یې په دعا کې کول. ما ورته عرض وکړه چې د الله رسوله دا دومره دعا کافي ده، بس دی، الله سبحانه وتعالی به موږ داسې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل دعا کوله، الله پاکي دعا قبول کړل. په جنگ بدر کې د مسلمانانو تعداد 314 313 صحابه کرام دي، او کافران هغه د دې په 3 ګونه دي، 1000 پورې د هغې تعداد دی. خو الله سبحانه وتعالی 3000 فرشتي د امداد دپاره راولېږلې. دعا قبوله شوله. د دغې زمانې فرعون ابو جهل هم په دغه معرکه کې مردار شو، او یا هغه معرکه کې مرداران شو، او یا پکې قیدیان شو. دا د څه د وجې نه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو د وجې. انبیاء کرام څومره اوچتې هستۍ دي، خو چې کله پې څه مشکل راغلی دی، حالاتو ته سخت شوي دي، الله ته یې رجوع کړی، الله ته یې سوال کړی دی. په دنیا کې د چا مخورستیا نه ده کتلې چې پلانکی سړی مخور دی، زه به د هغه خواله لاړ شم، زما معامله به حل کړي. نه، معاملې حل کولو والا خو څوک دی؟ الله دی. وایي په دنیا کې د انسان نه ډېر عاجزه څوک نشته دی، او د الله نه طاقتور څوک نشته دی. الله طاقتور دی او انسان عاجزه دی، لہذا دی به خپل ټول معاملات هغه به الله ته سپاري، هله به الله سبحانه وتعالی هغه دعاګانې قبول. حضرت زکریا علیه السلام پیغمبر دی، اوچته هستی ده. په یو موقع باندې د حضرت مریم علیه السلام د پاره حضرت زکریا علیه السلام په دې محراب کې دننه یوه کمره جوړه کړې وه. نو هلته کې به یې وله پرورش کا، پرورش یې کا، او حضرت زکریا علیه السلام راغی او رس دې کمرې ته ورننوته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. چې ورننوت کمرې ته، د حضرت مریم علیه السلام مخې ته قسمه میوې پرتې دي، او داسې میوې ورته پرتې دي چې موسم هم نه دی، او داسې میوې ورته پرتې دي چې په دغه کلي کې کېږي هم نه. تپوس چې کوي دا میوې د کوم ځای نه رالیتاله؟ مریم علیه السلام ورته وایي قالت هو من عند الله، دا خو د الله تعالی د طرف نه ماله را رواني. زکریا علیه السلام سوچ وکړه چې مریم علیه السلام لا الله سبحانه وتعالی دا بی موسمه بی علاقې میوې دلته کې چې دا ځای بند دی په دې ځای کې ورکوي، نو ماله الله سبحانه وتعالی به بچی هم راکړي. دغه وخته پورې د حضرت زکریا علیه السلام زامن نو، او بعضې محدثین وایي عمر یې هغه 98 سالو، 2 کاله عمر، او بعضې وایي چې نه 92 سال. نو دومره پې زوپ و، کمزوري وه، ښځه هم بوډۍ وه، او ښځه شنډه شوې وه، خو د هغې باوجود چې کله دا نعمت ولیده چې الله تعالی خو بې موسمه خوراکونه ورکولی شي. هنالک دعا زکریا ربه، په هغه ځای کې رب ته دعا وکړه چې ربه یو زوی لاله راکړي، ذریة طیبه، ما ته یو پاکیزه بچی راکړي. الله سبحانه وتعالی ورته یو پاکیزه زوی ورکه، یحیی علیه السلام. او داسې زوی ورته ورکه، د یحیی معنی ده یحیی الدین، دین ژوندی که دینه.
دا د څه د وجې نه؟ د دعا د وجې نه. هغه کار چې نه کېږي هغه په څه باندې کېږي؟ هغه په دعا باندې کېږي. ګوره ذهن خدا وایي چې یو انسان 98 سال ته ورسېږي هغه به زوی څنګه کېږي؟ خو الله وایي زه خو هغه کار کوونکی یم چې خلک وایي چې نه کېږي، هغه په دعا باندې کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېږي، جبریل علیه السلام ولاړ دی، د اوبو فرشته ولاړه ده. د اوبو فرشته حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي ما ته اجازت راکړه چې زه د اور باندې اوبه راواچوم او دا اور ټول ختم کړم. ابراهیم علیه السلام ته وایي نه، چې زما رب ما په دې کې ښه ګڼي چې زه وسوځم، زه دې د رب دپاره وسوځم. رب چې په ما خوشحاله چې زه دې وسوځم زه دې وسوځم، رب چې په ما خوشحاله چې دې زه نه سوځوم. دا ټوله معامله یې رب به راسه څه کوي؟ الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته هم حکم نه کوي چې ته دا چل وکړه هغه چل وکړه، نه اور ته حکم کوي. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، اوره په ابراهیم علیه السلام باندې معتدل شه، هسې نه چې ګوره ډېر یخ شي، د یخوالي د وجې نه ورته تکلیف ورونه راسي. سلامه درمیانه شه، سلامتیا والا شه، نه ډېر ګرم او نه ډېر یخ. دا دعاګانې وې چې الله سبحانه وتعالی هغه به قبلول. امام طبرانی رحمت الله علیه المعجم الکبیر کې د حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہ متعلق لیکلی دي چې په یو موقع باندې د جنگ احد په موقع باندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ولاړ دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوي. توره هغه راغستې ده، ډالې راغستې دی، تیران ور سره دي او غشي ولي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه محفوظ کړم. خو یو موقع داسې راغله چې د سره دغه هم غشي هم ختم شو، هغه توره هم ماته شوه، ډالې هم مات شو، بې سر و سامان دقسې پاتې شو. نو اوس اسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک نقصان ورسوي، نو دا خپل سر به غشو ته ور مخامخ کاو چې اسې رسول الله صلی الله علیه وسلم پې ولګي. دا مینه وه، خپل سر به ور مخامخ کا. نو یو غش راغی د خپل سر ور مخامخ که حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہ، نو هغه شی د ده په دې سترګه کې ورلګي او دا سترګه بهر ته راووته. چې سترګه بهر ته راووته نو ده ور منډه کړه، سترګه په دې لاس کې نیولې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دوه خبرې هغه ارشاد وفرمایلې، وی قتاده که صبر کې نو ستا دپاره د جنت سوال کوم، او که نه وی چې زما دا سترګه راواخله په دې بغل کې دغسې کېده او سمه به شي، نو دا به هم د الله نه سوال وکړم. هغه هوښیار و. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ ورته ووی چې د الله رسوله دا سترګه مې هم راواخله، زما په دې د سترګې په دې ځای کې کېده، ځکه چې ما واده کړی دی او زما ښځه زما سره ډېره غټه مینه او محبت کوي، زه د هغې سره مینه او محبت کوم. که زما دا سترګه بهر وه او زه په دې حالت کې ولیدلمه نو هسې نه چې زه ورته بد ښکاره شم د شکل او صورت نه، نو دا سترګه مې هم په دې ځای کې کېده او د جنت سوال دا رب هم وکړه، د جنت سوال هغه لاله هم وکړه او دا سترګه مې هم په دې ځای کې کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سترګه د هغه راواغستله او په دې ځای کې کېښودله او ویې جړل چې الله دې قتاده بن نعمان زما دپاره دا خپله چهره خون آلود کړله، زما د حفاظت دپاره، زما د چهرې د حفاظت دپاره خپله چهره ور مخامخ کړله. ربه د ده دا سترګه د دې بلې سترګې نه هم ښکلې کړه او چې څنګه یې په داسې لاس راښکوده نو محدثین لیکي سترګې روغه هم شوه او د هغې نه بعد چې کله بوډا شو نو چې د بلې سترګې کې به یې څه مرض راته نو رسول الله مبارک چې به کومه سترګه لاس راښکودلی و په هغه سترګه باندې به مرض نه راته، ټیک ټاک شوه سترګې. دا د څه د وجې نه؟ دا د دعا د وجې نه. نو دعا ګوره هغه کارونه کوي چې کوم کارونه په دنیا کې څوک نشي کولی، موږ ته لا علاج مرض وایو، هغه کارونه په دعاګانو باندې کیږي. الفرج بعد الشده دا یو کتاب دی علامه تنوخي رحمت الله علیه لیکلی،
په دې کې د یو بزرګ متعلق لیکلی دي چې حسن بصری رحمت الله علیه راغه او دته وی چې حضرت زما په دې غوږ کې ست شین خطه ده او ډیر وسمې په وکړو ډاکټرانو طبيبانو لرالم او نه راوزي سو سره وکم هغه ورته وی د ابو العلا حضرمی رحمت الله علیه غو وظیفه پی وای کنه هغه کومه وظیفه ده وی دا وظیفه پی وای چې یا علی یا حلیم یا علیم یا عظیم هغه سره روانو داسي او دا وظیفه ویلې او سوزلې چې ویل نو په خپل ته غدانی اغه ته ټوپ د غوږ نه غدانی اغه ته ټوپ واپس راوړل حضرت غدانه را وته هغه ورته وی چې کوم کار ډاکټر نشي کولای هغه کار به دعا کوي استاده پاره یو بزرګ متعلق راضی علامه یافعی رحمت الله علیه بزرګ تیر شوی دی دا غو کتاب دی روض الریاحین فی حکایات الصالحین باغی کې د لیث ابن سعد متعلق رحمه الله دا یو لوی بزرګ تیر شوی د متعلق لیکلی دی دی وی زلاله مکی مکرمه ته نو جبل ابي قبيس ته ور ختمه وس جبل ابي قبيس ختم شوی دی خو بهر حال وی زور ختمه نو په دې په سر باندې مې وسړې ولید ناسته زپی د شان ورزما او دعا کوي وی چې یا کریم وزلیدا اللفظ وی یا کریم یا رحمان یا ارحم الراحمین دا الفاظ وزلوی او بیا دعا وکړه دعا یې سو وکړه دعا یې دا وکړه چې ربا زما انګور تزړه شوی دی زما انګور تزړه شوی دی او ربا زما د احرام د کم 2 صدرونه دي دا ډیر زیات زاړه شو دي دا لاله بدل کا او انګور ته مزړه شوی دی انګور لاله دلته کې را پیدا ک دا لیث ابن سعد رحمت الله علیه وای ز چې ور ختم د خواله نو لګ وخت نو تیر شوی چې ګس طرف ته د انګور پراته دی او خې طرف ته د 2 صدرې پراته دي او د دې انګورو نه خوراک شروع کړو ما ته وی چې حضرت ماته اجازه ته ز درشم وی چې راشه اخره وی چې ما هغه انګور وسکل نو په دنیا کې هغه سي انګور ما نو لیدلی دنه پکې زړې نه و شاندار ذائقه و د ما ته وی چې زدا احرامونه بدلوم لک پناشه د احرام بدل کړ او واپس لاندې را کو شو د طواف د فاره نو په دې لار را روان دي ما ته وی چې حضرت دا 2 صدرونه زاړه چې کوم دي د مال راکا نو د چانه مې تاسو کې چې دا سوک ته وی چې ته دا نه پیژنې دا خدای الله تعالی غلوی ولی دی چې دا سوک ته وی ما ته وی چې دا امام جعفر صادق رحمت الله علیه امام جعفر صادق رحمت الله علیه نو دغه خلکو په الله تعالی باندې ګوره ډیر کارونه کړیو الله ته توجه کړو الله ولا هر کار کاو او موږ د الله نه توجه هټاو کړی دا یو کارم نکیږي بیماری راځي بیماری نه ختميږي دعاګانې غواړو نه قبليږي ولی توجه نشته الله ته زاری نشته ده علامه ابن جوزی رحمت الله علیه صفۃ الصفوه کې د بزرګ متعلق لري دي چې یو بزرګ توجه ته ګورا توجه چې کله موجود نو الله سبحانه و تعالی دعا قبلې یو بزرګ راغی یو جمعه ته نو ما خام شو امام مسجد ورته وی چې زده کور ته دی بوزم شپه ده زما سبا شپه تیر کی خوراک بو کی نو هغه بزرګ وی چې نه زما خو تاسو کور کې به څه پخ کړی هغه ته وی چې ساده چې څه پخ کړی جواب تام زموږ سو خوريو موږ به مو خورو چې نه نن خو زما خوږی ته زړه شوی دی او نن می میانو ته زړه شوی دی او نن می خې ذائقه ته زړه شوی دی زستا تاسو کنه شمتله ما په ډیر مینه تو کوي چې نظم په جمعات کې پاتې شو زکور تلاړم واپس رالم په جمعات کې مې کمره و باغې کې سملاست سو وخت تیر شو بده کې دروازه وټکېده یو زنانه رااله او په پلیټ کې په هاټ پاټ کې سیزونه ور سره دي ها پاټره کې سیزونه ور سره دي ډیر شي ماته تاسو کې چې د دې شپې د چرته نه رالي او سدي راوړه وی چې میان مې راوړه پلاو مې راوړه او خواږه سیزونه مې راوړه پس لکه مې دار آله چې په جمعات کې وسو غریبي هغه به خوري او الله به مال اجر راکړي دا د هغه بزرګ چې ناس او د الله نه څخه غختلیو اقب الله سبحانه و تعالی پرشتیا کول نو هغه خلکو چې صد الله نه غختلیو الله سبحانه و تعالی ورته هغه ورکړي موږ له هم پکار دي چې د الله سبحانه و تعالی په ذات باندې یقین جوړ کو او بیا چې د الله سبحانه و تعالی نه څخه غواړو
الله سبحانه وتعالی باغا مونږ تراکي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ د ځان نه غوښتونکي جوړ کړي او د دعا چې کوم قبولیت دی د هغې آداب او شرایط الله سبحانه وتعالی په مونږ کې راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.